الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو سره د عمرې په سفر باندې روان. چې کله د عمرې سفر کو نو لار کې کفار مکه راووتل، ویته د جنگ په اراده را روانې. امام الانبیاء ورته وی زما د عمرې اراده، د جنگ اراده مې نشته دی. بهر صورت اغي لار کې منع کړل، حدیبیه یو مقام او اغي باندې منع کړل، وینه بځای مخې ته. رسول الله صلی الله علیه وسلم وی یو قاصد پکار دی چې مذاکرات له اولیو مکې ته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم را ادا و چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنه لاړ شي او دې مونږه مذاکرات له اولیو. عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وی د الله حبیبا زما په مکه کې په الحال خاندان او قبیله نشته دی، او د عثمان ذوالنورین قبیله او خاندان التدی. زما رای دا ده چې دې قاصد جوړ شي، دا به بهتري. الته خاندان دی، الته قبیله ده، نو چې دې دغه جوړ کو قاصد. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا رای خوخه کړله او وی ټیک د دې به ولیو. نو عثمان رضی الله تعالی عنہ ته بل شرافت حاصل شو، قاصد د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امام الانبیاء قاصد شو، استاذ شو. ویلې گو مذاکراتو چې کله مذاکراتو لاړ مکې ته، وی مونږ د جنگ په اراده نه یو راغلي. اغه سرداران د مکی ورته وی نورې خبرې به رستو وکو، خو مکې ته راغلی اول طواف وکړه د بیت الله، حجر اسود ښکل کا، د بیت الله طواف وکړه. ته خو ځان له طواف وکړه که نه. عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنه ډېر عجیبه جواب ورکوي، وایي ورته زه به هله طواف د بیت الله کوم چې ما سره امام الانبیاء هغه تاسو لار کې ایثار کړی دی. امام الانبیاء نشته دی، زه به یوازې د بیت الله طواف کوم. زه نه کوم دا طواف چې ما سره امام الانبیاء په طواف کې ملګری دی، او ما سره چې امام الانبیاء نه زه حجر اسود نه ښکلوم. چې امام الانبیاء ته اجازت ورکوي د عمرې نه چې هغه طواف کوي، نو زه به ورسره طواف وکړم. دومره محبین صحابه او مرګري رب العالمین ورکړي. هغه وی طواف وکړه را دنده شوی نه کومه طواف، امام الانبیاء لار کې ایثار دی. دلتا افواخ ورش ولوی عثمان رضی الله تعالی عنہ شهید کړي نو، خو افوا دسی خورش ولا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام ډیر د پریشانی شکار شول چې عثمان ذوالنورین شهید کو. نبی علیہ السلام او صحابه ډیر خپه شول. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یوې ونې لاندې کېناست. یو صحابي براتو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم پلاس پیلاس کې خودو، وی زمونږ ستا سره بیعت ته په دې خبره چې کو عثمان رضی الله تعالی عنہ شهید شوی، نو مونږ ستا پلاس بیعت کو د جهاد چې داغه انتقام به الو د دې قوم سره به جنگي. یو صحابي براتو بیعت پې کو، یو براتو بیعت رضوان ورته وی، بیعت رضوان. نو یو صحابي راتو بیعت کو. اخر کې د عثمان ذوالنورین نمبر راغی رضی الله تعالی عنه. اخوشته دینا اخو تله د مذاکرات لا او صحابه خو به بیعت کو، نو دای بل شرافت او اعزاز ته ګوره چې داغه نمبر راغی. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه ته وی دا د عثمان لاش، کو عثمان ژوندی وي نو دا د عثمان لاش شو او دا زما لاش شو. وی عثمان زما په لاس باندې بیعت علی الجهاد وکو، کو عثمان ژوندی. علما وای دای بل فضیلت شو چې نبی علیہ السلام خپل لاس اوچت کوي، دا د عثمان لاس ته، دا زما لاس ته، او لاس په لاس کې کی خود او بیعت علی الجهاد وکو. نو دا د عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنہ بل فضیلت شو.
بل اخو بیا ژوندې او راغې خو بل شرافت پکې صحابه کرامو ته میلو شو هغوی خو په امتحان کې کامیاب شول جهاد باندې خو بیعت وکړو نو د الله د طرف نه اعلان راغی لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره په تحقیق سره رضا شو الله د هغې صحابهونه چې ستا سره بیعت کو د ونې د لاندې د هغې ټولو نه رضا شومه نو د الله د طرف نه یو د رضای اعلان راغی سرټیفیکیټ د رضای الهي صحابه کرامو ته میلو شو چې چا بیعت کړی په هغه ټیم ورته د رضای یو سرټیفیکیټ میلو شو دا ټولو صحابو ته میلو رضی الله عنه بختورو صحابه چې بیعت وکړو اعلان د رضای راغی وی الله وی ما ول خپل رضا ورکړي مونږ خو ټول وایو الله زمونږ خپل رضا نصیب کړي دا یو سرټیفیکیټ چې چاته میلو شو چې الله وی عزت نه رضا شوم باس دا کامیاب بعض خلق ناپوه خلق یغی دا اعتراض کوي وی عثمان رضی الله تعالی عنہ په بیعت رضوان کې نو شریک شوی نو مونږ ورته جواب کې وایو چې بیعت رضوان خداغه د وجه نه شوی اخو هغه ونه نو ځکه بیعت وشو او ته شرکت ستوي چې امام الانبیاء خپل لاس کو پیدا د عثمان لاس ته شرکت ستوي دا بیعت رضوان خداغه د وجه نه شوی نو دا د هغه په ذات نقص ناراض بعض نا کمقل خلق وای وی دې په جنگ بدر کې نو شریک شوی بدر خډیره خمو قوا بدرین صحابه تعالی یو اعزاز ور کړو نو عثمان ذوالنورین خو په بدر کې نو شریک شوی مونږ وایو داغي جواب دادې دا دغه یو خصوصیتو چې شریک شوی نو او رب العالمین ورته د بدرین مقام ورک دا ولی وی چې کله د بدر مقراله نو د نبی علیہ السلام لور رقیہ رضی الله تعالی عنها د په نکاح کې هغه ډیره بیماره وه او دلته د بدر مقراله نو امام الانبیاء نبی کریم صلی الله علیه وسلم دته او فرمایل وی عثمانه ته په دې مقمزه زما لور بیماره ده ستا بیبی ده او زما لور ده ته د هغې علاج کوا او د هغې په خدمت کې مصروف اوسه او ته بدر لمزه او طالب الله د بدرینو مقام په خپل کور کې درکړي چې نبی علیہ السلام د بدر نه راتو نو هغه رقیه رضی الله تعالی عنها وفات شوې وه او ده خښه کړې وه نو دا ورته امام الانبیا ویلي چې پاتشه او د دې علاج معالجه کوه او د دې په خدمت کې دا ورځې وباسه نو تلې نو او الله ورله د بدرینو مقام په کور کې ورک او د امام الانبیا چې د هغه لوري په نکاح کې وه نو هغه هم خورو ته وسپارله وفات شوی و چې امام الانبیا واپس راغی نو په دې وجه عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنه د بدر په جنگ کې نو شریک شوی نو دا اعتراض به نه کوو چې د جنگ بدر کې نو شریک شوی د دې وجه دا نور رب العالمین ډیر لوی مقام ورکړو حدیث مبارک کې راځي صحابی روایت نقل کی وی مونږ د رسول الله مبارک سره مجلس کې ناس وی دې کې یو کس دسی تیر او په سر باندې دسی صادر ورچولې صادرې په سر ورچولې او دسی تیر لکه عام طور پر دې مشرانو په سر صادر یخي دسی صادر ورچولې او دسی تیر شو وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ډېری فتنې را روانې دي او دا پوری کس نه دی دی به د فتنو په وخت کې په هدایت باندې زه خوشخبری ورکوم چې دی به په هدایت نو بل صحابي وی زه ورپاسېدم نبی علیہ السلام ورته اشاره کړې وه په سر صادر پروت وی دا کس په د فتنو په وخت کې په هدایت وی چې ورلمه ناغه عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنہ دې سر تېرېدو وی ما ته هغه صادر لرکه مخ مې ورله داسې ونیو
نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته مخامخ کو مې د الله حبیب دې یادای چې دې بد پیتنو په وخت کې په هدایتي وی نبی علیہ السلام چې او دې یاد دقه عثمان یادوم رضی الله تعالی عنه لا ژوندې دی او امام الانبیاء وی دې په هدایت فتنی برازی خو عثمان ذوالنورین بګورې په هدایت دا به د هدایت دیوی په هغه وخت کې هم یو ورځ نبی کریم صلی الله علیه وسلم احد غر تخطو تو احد غر تخطو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې احد غر ته روانو خطو یو نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ور سره ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ یو ور سره عثمان ذوالنورین وو یو ور سره عمر رضی الله عنهم دا درې واړه صحابه ور سره د احد غر دسی اوسنډېدو نبی علیہ السلام ورته وی اثبت احد ودرېږه احد غر ته ولې سنډېږي احد غر په ځای ودرېد ته به وایي چې په غر کې خو روح نو زوام روح په پکې نو خدا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ښکلې معجزې ویل نبی علیہ السلام صحابو ته وی دا احد غر نه دی وی دې ما سره مینه کې او زه د سره مینه کوم وی دا احد غر ما سره محبت کې او زه د سره کوم مونږ له الله داسې پیشوا را کړی و چې غرونو به ورسره مینه کوله غرونو به ورسره محبت کو مونږ وایو رب العالمین که ژوند په نصیب کې او ژوند په تقدیر کې لیکي الله نو دا احد غر خو راته وښیه که چا لیدلی دی الله بار بار ورته وښیه چې مونږ ورته په دې نظر وکړو داسې خو به ډېرو خلقو لیدلی خو چې په دې نظر ورته نظر وکړو چې دا هغه غر دی چې د سره به امام الانبیاء سره به د مینه کوله نبی علیہ السلام سره به د غر مینه کوله او نبی علیہ السلام به د غر سره مینه کوله چې په دغه سترګو ورته الله یو نظر وګورو عمر فاروق رضی الله تعالی عنه حجر اسود ته مخامخ ادرید حجر اسود بتا سلیدی او چانی لیدی الله دې درته وخی حجر اسود د کعبه په دی ګوټ کې یو کانې لګېدلې دی عمر رضی الله تعالی عنه چې ورغه نو حجر اسود ته دسی مخامخ ادرید دی کانی ته وی اے کانیا اے حجر اسودا وی ته خو یو کانی دا زما عقیده ده چې نه چاته نقصان ورکولی شي او نه چاته ضرر ورکولی شي ته یو کانی وی اے کانیا نه چاته ضرر ورکولی شي او نه چاته نفع خو ما به ته نن نوي ښکل کړی خو ما امام الانبیاء لیدلی و اے کانیا ما امام الانبیاء لیدلی و ما خاتم الانبیاء لیدلی و چې داسې راغی ته یې ښکل کړلی نو که ما امام الانبیاء په ښکلولو نه وی لیدلی نو ما به ته نه وي ښکل کړی خو ما امام الانبیاء لیدلی و چې ته یې ښکل کړی وې نو ورغې پې او حجر اسود یې ښکل مونږ وایو رب العالمین مونږ ته هم دا موقع راکړي چې مونږ هم دې کاڼي ته مخامخ ودرېږو او ستا د امام د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو یاد تازه کو مونږ هم په دې نیت ښکل کو چې دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ښکل کړی و نو دا د نبی علیہ السلام معجزې وي نو نبی علیہ السلام احد غر ته وایي اثبت احد ودرېږه علیک نبی الله پتا خو نبی د الله ولاړ دی و صدیق او صدیق در باندې ولاړ دی و شهیدان او دو شهیدان در باندې ولاړ دي ته ولې سنډېږي ولې خوځېږي ولې حرکت کوي پتا خو یو نبی د الله ولاړ دی او یو در باندې صدیق ولاړ دی او دو در باندې شهیدان ولاړ دي غره ادرېږه احد غر پسې ودرېد نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته پیشنګویي ورکړله چې دی به شهید کیږي عمر رضی الله تعالی عنہ تم پیشنګویي میلاو شوه چې ته به هم شهید کیږي ځکه نبی علیہ السلام وی علیک شهیدان په دې غر خو دوه شهیدان هم ولاړ نبی علیہ السلام ورته پیشنګویي ورکړله ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ فرمایي
وی زه یو ورځ د رسول الله مبارک سره وم مدینه منوره کې یو باغ په هغې باغ کې ناسو او په هغې باغ باندې دروازه لګېدلې وه بار نه به خلق راتو نو دروازه به یې ټکوله او زه به تلم دروازه به مې کولاوله نو وی ډېر خوشحاله ومه ما وی چې نن به د امام الانبیا خواته خلق راځي ملګري به یې راځي دروازې به ټکي او زه به ځمه دروازه به کولاوم او اجازت په ورکومه ډېر خوشحاله ومه چې نن به زه د رسول الله مبارک دربانچي شمه نن به زه ځم او راځم د ده په خوله دروازې به ورله کولاوم شکر وباسئ چې د عالم په خدمت کې او عالم له وړي راوړي کوي ورګه مولي صاحب تپوس کوم څوک راغی پلان کې راغی راځئ جي کښېنئ مولي صاحب شته نشته په دې د الله شکر ادا کوه چې په وسني دور کې درنه الله د یو عالم خدمت اخلي ځکه انبیا خو نشته دی او علما د انبیاو وارثان دي نو په دې شکر وباسه هغه صحابي د رسول الله مبارک دربانچي و او زه د یو عالم دربانچي یم ځم او راځم وی دې کې دروازه وټکېدله چې دروازه وټکېدله ما یې څوک وی چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ما نبی علیہ السلام ته وی نبی علیہ السلام راته وی چې افتح له وبشره بالجنه ورشه دروازه ورتم کولاو کا او د جنت زیره ورتم ورکا یوازې دروازه نه وی زلاړم دروازه می کولاو کړله او د جنت زیره میم ورکو چې راځه دروازه کولاو شوله اجازت میلو شو به جنت ته ځي وی دې کې بیا دروازه وټکېدله ما د الله حبیبه عمر فاروق رضی الله تعالی عنه دی نوې ما ته وی چې افتح له وبشره بالجنه دتم دروازه کولاو کو د جنت زیره ورته ورکا ویلاړم دروازه می کولاو کړله مې تا ته دیم د جنت زیره راځه وی دې کې چې دروازه وټکېدله وی هغه عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنه وی نبی علیہ السلام راته وی چې افتح له وبشره بالجنه علی بلوا تصیبه دتم دروازه کولاو کا او د جنت زیره ورته ورکا خدا ورته وای چې پتا به ډیر مصائب راځي ډیر مصائب سره به دې صاحب کی شهید کیږي با شهادت بدرته ملاویږي علی بلوا تصیبه خو ډیر مصیبتونه بدر باندې راځي ډیر امتحانات به راځي ډیر په سخت طریقه بستا شهادتي ګوره شهادت طریقه هم داوه چې هغه لاس یې کټ کړی اول چې په کم لاس په قرآن جمع کو په کم لاس په قرآن جمع کو جامع القرآن چې په کم لاس په دا قرآن نسخې را جمع کولې خلق وای مصحف عثمانی دی دا د عثمان رضی الله تعالی عنہ مصحف ته هغه لاس یې تړومبې کټ کړو ځکه ورته امام الانبیا پاول کې وی علا بلوا تصیبه ډیر مصائب بدر باندې راځي عثمان ډیر مصائب وي هغه صحابي وي چې ما ورته دوي کنه چې دروازه کولاو درازه جنت ته بزي خو امام الانبیا وي چې ډیر مصیبتونه بدر باندې راځي وی چې الله المستعان الله المستعان یا الله ته مې پکې امداد وکړي الله ستانه پکې امداد غواړم چې امام الانبیا راته وی چې پتا به مصائب راځي نو الله المستعان د الله نه پناه غواړم د الله نه امداد غواړم چې الله مې په دغه مصائبو کې امداد وکړي نو نبی علیہ السلام ورته پجون ویلیو چې مصائب به درځي نبی علیہ السلام ورته ورځ وی عثمان رضی الله تعالی عنه وی تا ته به یو قمیص میلو شي ګوره هغه قمیص به درنه خلق وباسي ګوره خو ته به یې نه وباسي ګوره نو علما وی دې معنی داوا چې ته به خلیفه جوړېږي دریم بیا به باغیان راځي تا ته به وی خلافت پرېږده ګوره ته به یې نه پرېږدې ګوره ډېر انتشار به بیا جوړېږي که تا پرېښودو د دې قمیص مطلب دا و چې خلافت په نه پرېږدي دا ورته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلیو دا ورته امام الانبیا ویلیو
د نبی علیہ السلام د دوو لونو خاوندو یو وفات شوله بله یې وله ورکړله د امام الانبیا دوه لونه د ده په نکاح کې د عثمان ذوالنورین تېرې شوي عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ ملاسو دا پنډه یې ښکاره وي یو رونه دې کې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه راغی نبی علیہ السلام په خپل حال دی عمر رضی الله تعالی عنہ راغی نبی علیہ السلام په خپل حال چې وی عثمان ذوالنورین را دند شو رضی الله تعالی عنہ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذرا پاسېدو پنډۍ پټې کړلې کېناستو ما ورته چې د الله حبیبه دا حیا خود ابوبکر صدیق نه پکار وه د عمر نه پکار وه تا د هغې دواړو نه ونه کړله ما ته وی چې عایشې تا ته څه پته ده زه به د هغې صحابي نه حیا نه کوم چې هغه نه ملایک حیا کوي ملایک عثمان نه خو ملایک حیا کوي نو زه به ترې ډېره حیا کوم علما وایي وی ده چې به لامبل نو ده به په ناسته لامبل په ولاړه به یې نه لامبل دومره ده کې حیا وه چې کپړې به یې ایستلې د کوټې ور به یې بند کو دنده به غسل خانې ته لاړ هله به یې کپړې ویستلې دومره د حیا خاوند ملایکو به ترنه حیا کوله وی عثمان ذوالنورین را روان دی د امام الانبیا دوو نورونو واله سړی را روان دی دوو نورونو واله سړی را روان نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ علی الاعلان صحابو ته یو اعلان وکړو او د دې نه د عثمان ذوالنورین فضیلت معلوم شو وی ای صحابو واورئ لکل نبی رفیق وی اے صحابو د هر پیغمبر یو ملګری نه خاص ملګری نه د هر پیغمبر وی ورفیقی لکل نبی رفیق ورفیقی وی اے صحابو وورئ زما ملګری خاص ملګری یعنی فی الجنت عثمان صحابو اعلان میں وورئ په جنت کې به زما ملګری عثمانی رضی الله تعالی د هر نبی خاص ملګری او زما خاص ملګری به په جنت کې ګورې عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنه دا به زما خاص ملګری د جنگ تبوک موقع امام الانبیاء اعلان وکړو امام الانبیاء اعلان وکړو د چندی ضرورت ته قربان نشت عثمان ذوالنورین هغه دفن دی په جنت البقیع کې نشته څوک چې د هغه تاریخ ولولي نشته مالداران چې د عثمان ذوالنورین تاریخ پړو کی دا جنگ تبوک چې دا ډیر سخت حالت کې سخت ګرمي وه د یوې میاشتې مزل ورته میوې پخې شوې وي دا ډیر د قربانۍ جنگ راغلی نبی علیہ السلام اعلانو کوي د چندی ضرورت ته علما وایي عثمان ذوالنورین نخ سوا یا نخ نیم سوا اوخان راوستل ویدا والا او سل اسونه راوستل یا 50 دا راوستل نبی علیہ السلام ته ویدا چنده کې والا او دینار راوړل وی چې چنده راوړل کنه وی دومره چنده راوړل چې امام الانبیاء هغه چنده ولیدله که نه نو دومره خوشحاله شو وی ما ضر عثمان ما ضر عثمان عثمانه چې د نن نه پخوا ته څه کوي نو الله درته څه نه وایي الله درته څه نه وایي وی د دې مطلب دا و چې عثمانه رضی الله تعالی عنه که د نن نه پخ ته نور نوافل نه کوي که نه او نور صدقی نه ورکوي نو هیڅ حاجت نشته دی مه ورکوه نور دومره امداد دی نن وکړو د امام الانبیاء ړی خوشحاله کو امام الانبیاء اعلان وکوي د نن نه پخوا به عثمان ته الله څه نه وایي نو رضی الله تعالی عنه او دعای ورتم کړې ده وی یا رحمانو سهل الحساب علی عثمان اے رحمانا اے رحمان ذاتا قیامت کې به ته د خلقو نه حساب علی خلق بدرزی یا الله چې د عثمان ټیم راشي د حساب او د عثمان نه حساب علی اے رحمانا حساب کې وسره نرمی وکړه
احسان حساب ورسره وکا. عثمان ډیر عجیبه کارونه وکړل. مسجد نبوي تنگ شو، په خپلو ذاتي پیسو یې مسجد نبوي له ځمکه واغستله او مسجد نبوي غټ. بیري روما دا یو کویو د خوږو اوبو خوږې اوبه نه وې، اقه کویې واغستو مسلمانانو ته وقف کو، وی د دې نه ځان له اوبه څکئ. بیري روما یو کویې یو مسجد نبوي د امام الانبیاء جماعت یم غټ کړی عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنه. علما وایي 12 ورځې کم 12 کاله خلافت کړی، 12 ورځې کم 12 کاله په مخ د ځمکه خلافت کړی. ضرب المثل په حیا کې مثلو، په سخا کې مثلو، په خلافت کې یو مثل ضرب المثل بیادید. چې کله دا میاشت راله 18 هجري وه، نه 18 ذوالحجه وه، د دې میاشتې 18 ورځ وه. 40 ورځې باغیانو ورله د کور نه محاصره کړې وه، اوبه ورته هم نه میلاوېدلې. مونږ وایو د کربلا مقام سخو، واقعي د چې هغه سخو، هغه ورځ 2-3 ورځې اوبه او خوراک بنو، په ده باندې 40 ورځې خوراک بنو. محاصره یې کړې وه. ښه په منصوبه باندې د کوفي او د بصرې او د مصر نه زر کسان راغلیو. ښه په منصوبه باندې یو جنگ یې ګرمو، د وینو یو سیلاب په مدینه منوره کې بیو، داسې په منصوبه راغلیو. عثمان رضی الله تعالی عنہ ډیر هوښیار مقشناس صحابیو، پیدا د وینو سیلابونه به بهیږي، کنې صحابه بار بار وی حضرت اعلان کوه، اعلان چې جهاد باندې ورځو، وی نه به ورځئ، دا خو خلیفه وی زما اجازت نشته دی، دا مدینه منوره ده، په دې کې به د وینو سیلاب وبهیږي او دا جنگ به بیا نه ختمیږي، بس زما مسله ده ما دی شهید کی، زه خپل شهادت قربانی ورکومه، زه به لاړ شم د دنیا نه، خو د لوی مدینه منوره به د وینو د یو سیلاب نه بچ. په دې بنیاد قربانی ورکړې ده چې دا جنگ عام نشي، د مسلمانانو وینې توی نشي او اسلام محفوظ شي. خیر دی عثمان ذوالنورین با د شهادت یو جام وسکي، 40 ورځې پې اوبه بندې دي، دنده یې ګیر کړی دی. دې کې باغیان راوړېدل، چې راوړېدل عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنه د قرآن تلاوت کړ. یو گزار بل گزار بل گزار، یو گزار چې ورک خیلاس چې جامع القرآن چې په کم لاس په قرآن جمع کو هغه لاس یې تېنه کټ کړو، گزارونه یې پې وکړل. عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنه د وینې ساس کې چې اول ولګېدو نو مخې ته قرآن پروتو او د قرآن په دې آیات د وینې ساس کې ولګېد، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. د وینې ساس کې په دې آیات ولګېد او علما وایي چې دې کې دې آیات دې کې دې طرف ته اشاره ده چې الله به ستا د طرف نه کافي کېږي او د دې ظالمانو نه به انتقام اخلي. د جمعې ورځ وه او 18 ذوالحجه وه او د جمعې ورځ وه. عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنہ د قرآن تلاوت کو، قرآن تناسو د جمعې ورځ او 18 ذوالحجه د دې میاشتې لکه پرون 18 ذوالحجه وه. عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنہ شهید شو. 2 ورځې علما وی پروتو، دا دومره ظالمان وو چې لاش یې نه ورکو چې جنازه یې شوې وې. 2 ورځې لاش پروتو. 2 ورځې پس صحابه کرامو یو جرأت وکړو، په زور یې د هغه لاش وصول کو او امام الانبیاء ته بالکل مخامخ د نبی علیہ السلام روضې ته مخامخ په جنت البقیع کې پورې مخامخ عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنہ دفن شو. او علما وایي قیامت کې به د چا د شهادت گواهی د کربلا میدان ورکی چې دلته شهیدان شوي.
د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د شهادت گواهی با د پیغمبر مصلی ورکی زکه په مصلی ولاړو چې په خنجری وخلو او چې د عثمان ذوالنورین د گواهی ټیم راشي د شهادت قرآن کریم د الله کلام به گواشي چې دی شهید کړو نو دا لوی حادثه دا په دې میاش کې پیښه شوې وه چې د عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنہ پشان یو عظیم هستی هغه د دنیا نه تللی وه او دغه شان هر میاش کې چونکې صحابه کرامو قربانۍ ورکړې دي او د زړه د ویښه صحابه کرامو عظمت پړه کې دند کوس کوي صحابه معیار حق دي صحابه زمونږ مشران دي صحابه زمونږ معیار حق دي صحابه ټول مغفور دي الله بخلی دي او رب العالمین دي مونږ ټول د هغې په لار باندې روان کی وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.